الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد صلاة لفاكم ذكارا الله جل جلاله فقرآن فاكي وفرمائي مختص سورتون قسم أحكام قسم حكمنا دا الله جل جلاله طول عن الإسلام إنس وجنتا رشكاريك بیا په تیر صورتو کې الله جل جلاله کفار تنبیه ورکول او کفار فوکول او هغه مسلمانان چې هغه په شرک په کفر په بدعت او په ګناهګاري په فجر باندې اخته او هغه ته تنبیه ورکول هغه فوکل هغه ته سر خلاص نن الله جل جلاله بیا راغسي بیا آیاتونو تراړي بیا قسمونو تراړي د انسان ابتدا بذات خود الله جل جلاله خپل ورشي چې انسان زماستا تل کم ځای ته جوړ کړي مخکې صورتو کې الله فرمایي انه ويبدي ويعيد بشک هغه ذات دغه ابتدا دغه پلاس ويعيد اعاده دغه پلاس نن الله جل جلاله ابتدا هغه ذکر کوي هغه معلومات و انسان ته کوي چې انسان پرد په ځان سره خلاص چې کم ځای پیدا سوی څنګه پیدا سوی او زما لپاره به څه حالات په دنیا کې څه ژوند زندګي به کوم حالات کې نن الله تعالی ورته فرمایي والسماء والطارق زمانه قسم په اسمان سره الطارق چاغ ګرځي وما ادراك ما الطارق زمانه قسم او تتر څه معلومات دي چې الطارق دا ګرځي او چې شوی النجم الثاقب هغه ستوري ته چې هغه زیات ځلېږي ان كل نفس لما عليها حافظ همیشه پر هر نفس باندې لما هرگز اسنه مجلس جوړ په دې باندې مج مقرر کړي په دې باندې علی حافظ او فرشتي باندې کې واسال جل جلاله پر هغه ستور باندې اسمان کې پر هغه ستور باندې قسم وکړي چې کوم ستوري الله جل جلاله دومره حسن ورکړي دومره زلان ورکړي دومره شایسته ورکړي چې اسمان د شپې ټیم اسمان د دلوي د خپل زینت باندې ګرځي د دلوي د خپل مزینه ګرځي د دلوي شایسته ګرځي کله شپې ټیم په اسمان کې ستوري نه ولای اسمان هم تورای شپه هم تورای د اسمان هیڅ زلال ونه شاهدای لکه په ورځ کې الله جل جلاله مره وخذي د اسمان هغه خلار رڼا هغه شنه رڼا و انسان ته ورښکاره کېږي د انسان زینت ور باندې ویني بیا الله جل جلاله په دې ورځ راوړي په دې کې قسم برېښناوي رڼاوي دا راوړي چې انسان په هغه باندې اسمان زینت ورته معلومېږي مگر د شپې ټیم الله جل فرمایي
والسماء والطارق زمان قسم په هغه سورې چې په هغه اسمان څخه هغه ګرځي اسمان د مراد هغه ستوري دي چې هغه د ورځې و انسان ته نه ښکاري کېږي د ورځې ټیم په مفسرین فرمایي دري منصور کې ابن کثیر کې او نور لوی مفسرین محمد حضرات فرمایي چې الله جل جلاله ستوري چې هغه په ورځ باندې هم ښکاري کېږي په ورځ باندې هم انسان لیدلی شي ها دا رقم که څه ټیم ته لمر پټ کې د لمر رڼا ختمه کې ته به د ورځې ووینې دا د لمر رڼا دومره تیز ده دومره حسن الله جل جلاله پکې شي چې هغه د ستورو چې کوم زینت دی د ورځې هغه ور پټ کړي الله چې ستوري د ورځې هم شته مګر ځان ښکاره کوله ستوري خپل ښایست ښکاره کوله د هغه ټیم کې چې لمر خپل ښایست پټ کړي چې لمر خپل رڼا ختمه کړي بیا د ستورو رڼا په اسمانو کې روانه شي انسان یې ویني په خپلو سترګو باندې چې الله جل جلاله د ستورو یو غټ غال خور کې په اسمان کې چې ټول اسمان په ښایست ټول اسمان په مزین الله تعالی په هغه ستورو باندې قسم خوړي النجم الثاقب هغه ستوري چې هغه ځلېدونکي دي هغه ښایسته دي ان كل نفس لما عليها حافظ واسأل الله جل جلاله فرمایي وایي ما لوی مفسرین فرمایي امام حضرت حسن بصری رحمه الله نور لوی مفسرین فرمایي چې امام نسائی کې او امام کسائی دا کوم نور لوی امامان فرمایي چې یا د دغه څخه مراد د انسان ته الله جل جلاله دومره من محبت سره کوي چې الله جل جلاله د لپاره فرشتي ملائکه مقرر کړي چې مخ د سیډو ته شاته او مخ د سره روان وي د انسان حفاظت کوي انسان کا ګناه کوي انسان د ګناه تنبیه په ځو کې راځي چې کوم کار زکوم دا کار ګناه ده یو خامخا دا معلومات په ځو کې ورکړي چې انسان ته چې کوم د لاس وغځولې دغه لاس ته چیر غځي دا کار ګناه ده انسان ته د شو قدم چې پر کومه خوا واصله دا کار چې کې په شو باندې کوم خوا د ستا تک روان سره دا تک لار چې دا د حرام کار د غلط کار لار دی واصله د غلط کار ته شپور ته کړه خامخا معلومات کوي او دري منصور او ابن كثير معارف القرآن او نور المفسرين آزاد فرمایي چې اعلی درجه مراد هغه فرشته چې الله جل جلاله د انسان پر کندو د انسان پر اوجو باندې شنولې چې و د شی اخر او د کنار د شی اخر شی معلومات کې د انسان په دی واسطه باندې چې انسان ورځ محشر د الله حضور کې پیښیږي دغه فرشته ورته راسي د انسان مخته هغه عمل نامه ورته وایي ورته سناوي کې یا دا رقم هم نه چې عمل نامه دغه فرشته دغه ملائکه راوړي د انسان د په لاس کې چې انسان ته الله جل جلاله د الله سکلو کړي نست اذان ته وخت ډیر بعد شو په انسان ته چې بلوغ ته نږدې شي ستاسو بلوغ وخت راغلی ته چې بلوغ ته نږدې کېدې الله جل جلاله ان كل نفس لما عليها حافظ موږ پر تا باندې مقرر کړو و تا ته راواستولو ستاسو حفاظت لپاره چې ته کوم خیر کار کوې چې موږ ستا خیر ولیکو چې ورځ محشر ستاسو الله په حضور کې سترګې لوړي چې د الله په حضور کې شرمنده نه او که بیا ګناهونه وي دغه انسان خطاکار د الله په حضور کې به فلينظر الانسان مما خلق وس انسان هغه د یوبدو دغه حالات و انسان الله جل خپل ورته سنوي فلينظر الانسان مما خلق انسان فست نظر وکړي چې د پاره چې مما خلق تما د چیز پیدا کړي ما ستا ابتدا د چیز کړي انسان ما ته تخلیق د چیز کړي ما انس جن نباتات شجرات غرنا اسمانون مزکی روحنا هر قسم چې تا د پستر ګرځي یا نه درځي بعض مفسرین شرع قائد علامه ابن حجب علامه الفزاني رحمه الله دا فرمایي چې دا الله جل جلاله په روح زمين باندې دو اویا نسل پیدا کړی دو اویا قسم نسلونه پیدا کړی چې دوه نسل په دې ځمکه باندې آباد الله تعالی هغه نسل په خپل بیان چې ما خلق الجن والانس الا ليعبدون جن انس الله جل جلاله انسانان مجو جنات او پیرانان شي دغه هغه مراد دي پیرانان مراد د انس خموج مراد د مځک پر سر دا بل نسل مجو ول پاره سو اویا نسل دا خفیه انسان نه ویني
انسان ته معلوم نه دي چې یا په اومد کې دننه دي یا په هوا کې دي یا په اسمانو کې دي. الله تعالی په ورځ محشر د انسان د ښکاره کې الله تعالی فرمایي فلينظر الانسان مما خلق، انسان پس نظر کوي چې دا مما خلق ما ته چې پیدا کړي، خلق مما دافق ما ته پیدا کړي لدارک او بوزخه دافق چې هغه ټوف وي. اوس مفسر فرمایي چې د انسان چې کوم اوبه قطرې دي چې انسان له فرض انسان څخه راوځي هغه ټوپ وي او د شي غزي هغه ټوپ نه وي. بعض مفسرین فرمایي چې یا د انسان هغه ټیم ټوپ نه وي چې څه ټیم د شي په رحم کې د انسان خپل ذکر پروت وي، بیا هغه ټیم د سړي غم ټوپ نه وي. د شي د سینې لخوا د منډې راسي، د نرغه د ملا لخوا منډې راسي. دا الله جل جلاله دواړه یو ماده زم جوړ کی، د دواړو څخه یو ذخیره جوړ کی. دا ټوپ نه وي چې ټوپ ولا نقصان اصل کیږي. په دې وجه باندې چې هغه دواړه سره ابتدا دواړه سره خلط سي سره ملاو سي، بیا الله د رحم کې جمع کې د رحم څخه بعد بیا الله جل جلاله په رحم کې دغه په سلويش په باندې وینه کې بیا په سلويش بیا نور سلويش په بعد بیا الله تعالی غوښه کې بیا نور سلويش په بعد بیا الله تعالی اډونو راچی بیا نور سلويش په بعد بیا الله جل جلاله روح راچی روح د مقرر کې بیا الله جل جلاله بیا جبرائیل امین چې ستم اخر شپې د پیدا کېدلو جبرائیل امین تعالی چې انسان څومره غټه دنیا کې ته اوسېږي دا نس بکشنه ته وایي انسان دا کښنه ته چې بالکل ډېره غټه دنیا ده په نس کې د مور په نس کې پروت کښنی الله جل جلاله جبرائیل امین په واسطه باندې عالم وشي چې انسان ای الکه ته به څومره غټه دنیا کې هغه ته چې په انتها غټه دنیا ده ډېره غټه دنیا ده. الله جل جلاله ورته فرمایي چې دې انسان ته وایي چې اوس به تا ته دې دنیا څخه بلې غټه دنیا ته بیا د دې دنیا له نسل دنیا څخه بلې غټه دنیا ته بیا هغه انسان چې نه هریانو ته پاتې شي چې یا اله الرحمن د دې دنیا څخه علاوه صاحب دنیا هم شته. دا رقم وموږ تاسو الله جل جلاله مفسر فرمایي چې وزوندي انسانانو ته دا هدایت دې خبرې چې انسانانو لدې دنیا بعد الله جل بیا حکم ومشته کړی چې دا دنیا به طور سفر ده، دا دنیا به طور سفر ده لدې دنیا بعد هم بل دنیا را روانه. هغه دنیا بیا نه ختمېدونکې دنیا ده، هغه دنیا بیا نه ختمېدونکې دنیا ده. دا الله جل جلاله فرمایي خلق مما دافق لذلك قبوضه چاغه ټوفي يخرج چاغه راوځي من بين الصلب لما بين ظلم لاذق والطرائب لما بين ظلم لسینې ځخه د شي منی چې دي دا الله تعالی فرمایي دا لسینې ځخه راځي او د مرغز دي دا الله تعالی فرمایي چې دا لملا ځخه راځي. ساينس بیا دا وایي چې یا د هر اندام یعنی لاس د کښنی الف چې کوم لاس اډو نه جوړي د لاس اډو قوت الله جل جلاله د انسان د نر او د شذي د لاس له قوت راخسي د اندامو له قوت له اډو راخسي له بدن چې کم اعضاء 360 کم جوړونه کم اډونه دي هر جوړ له هر اډو کې کم جوړ دی له هغه قوت الله تعالی اخي ودي انسان تراړي ودي کښنی تراړي دا کښنی جوړي د کښنی هر اندام ور باندې پکې وس الله تعالی فرمایي چې وای الله دا سنس وای چې ذکر الله تعالی په قران کې فرمایي الله الذي خلقكم من ضعف قوه ثم بعد قوه ضعفا وشيبه. انسان الله جل جلاله طاقت کړی تا د قوه ثم بعد قوه ضعفا وشيبه تجزئ بس استاد هر اندام دا قوت راواخص استاف اولاد کې ولارسي استاد هر اندام قوت الله تعالی راواخص په اولاد کې ورسي استاد هر اندام قوت الله تعالی راخي په اولاد کې وځي سنس زکوي چې تاسو لا خپل کور والا چې ډیر هم بسلانه مکواس په میاس په کال په دوی میاس په درې میاس په څلور میاس کې واري کواس لدې د خدای چې ته به هم روغ سلامت کې برابر وي او کور والا به هم روغ سلامت برابر وي کښنای به هم روغ سلامت وي. الله جل فرمایي يخرج من بين الصلب والترائب راباس من بين الصلب لما بين الخل والترائب لسنې دخل انه بشك عذات على رجعه فوافس كذو لقادر فقدرت من قادر ډیرو کفار وویل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به قبر ته بلاړي یا به د خپل پلار د کافرانو او کفار ول خپل پلار به وسوځول یا به پلار یا به خپل قربان دوستان انسان به یوړي دا به یوړي ته په دګر پر میدان به وګرځول هغه انسان به عادت اډونه سره دا انسان به یو وخت تراته د انسان شکل به کتل
د انسان مجسد روح وي چې د بکشي دی انسان به ځین لاړ دا کافر بیا به ډېر وخت بعد ورته راغلی دغه انسان به بیا هډونه جوړ شوی بیا به دغه انسان ځین لاړی بیا ورته راغلی دا انسان به بیا هډونه بیا ختم شوي دا به خاوره سوی وله ډېر لږ لږ به پاتې شوي حتی کې د انسان په بدن کې تر ټولو اخري ختمېدونکی شی غاښ دی تر ټولو زیات اخري ختمېدونکی شی غاښ دی غاښ ټول جسد به ختم شي هډونه به ختم شي رګونه به ختم شي غوښه به ختم شي مګر غاښ نه ختمېږي غاښ مدت ډېر دی د غاښ وخت ډېر دی غاښ بیخي ډېر وخت وي له هغه بعده بیا غاښ ختمېږي دغو کفارو به دغه هډونه راواخیستل دغه خاوره بیا سر به خلاص ولی چې په دې ځای کې دلته انسان مایع شي پر دې ځای باندې انسان خاورې شي دغه هډونه خاورې به راواخیستلې دا بیا راړې و انسان د نبي علیه الصلات والسلام ته بیا راړې چې ای د الله رسوله ته موږ ته هر وخت وایې چې انه علی رجعه لقادر بېشکه هغه ذات د هغه په واپس کېدلو باندې قادر دی ته دې خاورې ته وګوره دا هغه خاوره ده چې کوم ما پلانی سړی له نن څخه څو کاله مخکې دا مړ شولی ما یوړې پلاني ځای کې مې شو دا انسان خاورې شو دا د خاورې ته وګوره دغه انسان بیا به لاړ د بل انسان هډونه بیا ورته راړل چې دا انسان به دا هډونه شول غاښونه بیا ورته راړل چې دا غاښونو ته وګوره دا په خوله کې دا په دون سونډانو کې دننه په اوریو کې دننه دا الله جل جلاله دا کلک اډ بند کړی دا دومره سخت بند کړی دی او تر ټولو سخت اډ دی ټوله بدن یې ختم شوی دا یو اډ پاتې دغه غاښو ته وګوره دا غاښونه به الله جل جلاله بېرته انسان په خوله کې څنګه لګوي دا به څنګه الله جل بېرته راوړي اوس الله تعالی فرمایي انه على رجعه لقادر بشك الله جل جلاله واپس کېدو قادر دی علماء کرام مفسرین او محدثین حضرات طلباء علم تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین علماء کرام مفسرین فرمایي چې بالکل الله جل جلاله واپس کېدو باندې ډېر زیات قادر دی ځکه الله جل جلاله دا و انسان دی چې انسان ته خپل سوچ هر شی چې نوې جوړې نوې تخلیق کوي هغه ډېر ګران دی کم شی چې یوار جوړ شي د انسان تر لاس تیر شي بیا واپس بیا جوړول دا انسان ته ډېر اسانه ده وایي مثال کې پر یو انجینیر دغه مسجد جوړ کړي په دې انداز باندې په دې طریقه باندې په دې شکل صورت باندې دغه انجینیر ته ووایه ورته دغه مسجد اوس بیا جوړوم انجینیر به فوراً چې بالکل درته جوړولی سم بالکل بس اسانه ده وما ته معلومه شوله چې دونه بایدونه دی فلانی به فلانی دی اوله تخلیق کولی کې انجینیر به اوله آل کې دا زونه غټ کم دا سونه غټ کم دا سونه کښنی کم دا سونه مال غټ کړه دا رقم الله جل فرمایي وایي چې اوله تخلیق انسان کې دا ما مخکې چې په آیاتو کې د بیان کړ چې منی مې بوتل د انسان د نر لملا د خمې راوستل د ښځې د سینې د خمې منې راوستل بیا مې په رحم کې جمع کړل بیا مې د انسان تخلیق وکړی په څلور میاشتې کې بیا مې روح واچولی بیا مې انسان نم میاشتې څو شپې مې د انسان په نس د خو د ښځې په نس کې د انسان وساتئ بیا مې راویستلی بیا مې دا انسان ته تخلیق ورکولی انسان په قوت په طاقت کې راوستلی ای انسانه چې زه تا دومره کولی شم دومره دې ساتلی شم ستا نه ابتدا دا ستا نه جوړښت دا زه جوړ کړم وایي انسان الله جل جلاله اولا انسان چې دی اولا نیس دی بیا اس دی بیا نیس دی بیا سم اس دی دا فارسیبانان وایي الله جل جلاله انسان چې و دا اولا انسان ګرځي یو سوچ یو عقل یو تخلیق یو شی د الله په حضور کې نو الله جل جلاله د انسان لپاره تخلیق وکړي چې سترګې به داسې مخ به داسې د هر انسانان سوچ وي چې د الله جل جلاله داسې تخلیق دی چې یو انسان شکل له بل انسان سره نه برابر د الله جل جلاله تخلیق دی بیا د انسان بیا الله جل اولا انسان میشت دی الله تعالی اس کړی پیدا یې کړی بیا دنیا کې بیا ژوند تېرولی بیا بیا اس کړی بیا بیرته الله تعالی میشت کړی بیا ورځ محشر باندې بیرته بیا اس دیو بیا نو سم اس معنا بیا د اول بیا نشمیش پکې نسته بیا انسان روح سلامت پاتې يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر بشك الله جل هو مسجد الرب قادر يوم تبلى السرائر يوم فأغرب أن تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع يوم فأغرب تبلى السرائر تعاملنا من اشكالسي رازون سر اشكالسي لهر انسان راز اشكالسي انسان هغه په کفر کې مبتلا دی مګر په جامه باندې د اسلام روان دی دغه انسان راز بشکارسي
کوم انسان ګناهګار دی او په ظاهره باندې د خلکو معاشره په مابینځ کې د ځان نیک ګرځي دغه انسان راز الله تعالی ښکاره کوي کوم انسان دیندار ځان بولي مګر د الله جل جلاله په حضور کې د هغه کفر هغه شرک او هغه سود هغه بدعت او کفر هغه ناروا کارونه کې دغه الله تعالی نه خوښ دی الله جل جلاله فرمایي چې یوم تبل السرائر ورځ په محشر به دغه ټول رازونه به الله جل جلاله ښکاره کوي د هر انسان راز به ښکاره شي د هر انسان معلومات به بل انسان ته معلومات وشي چې فلانی سړی څومره نیک دی فلانی سړی الله ته څومره نږدې دی فلانی سړی د الله په حضور کې څومره قابل قبول دی فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة وكم إنسان چې ګناهګار وي راځي ښکاره شي د الله تعالی په حضور کې د ډېر ګناهګار وي اوس الله تعالی فرمایي فما له نشته د انسان قوة یو طاقتور نشته یو داره کوم حمایت د سړی ولا ناصر نه مددګاره نشته داسې مدد بعض مفسرین فرمایي چې فما له من قوة ولا ناصر نشته و انسان د قوت چې د الله جل جلاله په خپله مکالمه وکړي د الله تعالی څخه په خپله وژغېږي چې یا اله رحمانه دا ګناه ما نه دی کړی یا اله رحمانه فلانی کار یا اله رحمانه په خپل کار انسان به عاجز ختم به هیڅ به نشي کولی خلق الانسان ضعیفا الله تعالی فرمایي چې ما انسان په دنیا کې هم ضعیف پیدا کړی ورځ محشر بیا دومره ضعیف دی چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې وقال صوابا چې زه انسان ته خبره وکړم انسان به صرف یا ملائکه یا روحونه یا جبرائیل امین یا نور غټ فرشته دغه چې الله تعالی خبره وکړي هم الله دی به صرف وقال صوابا صرف هغه چې د خبره جواب وکړي زیاته خبر نشي کولی انسان په قوت نص قوت انسان لپاره ولا ناصر نه حمایتي نه مددګار چې انسان مدد وکړي د الله تعالی په حضور کې الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر يوم فأولد اشتغل بسجود ربنا فما له من قوة ولا نصر نصر يداس مددگارة الإنسان نصر قوة أو نصر دارة الإنسان قارئون مددگارة والسماء ذات الرجع زمانك سمت واسمانوس جل خوند وبسكدوري والأرض ذات الرجع چاغرا واستلكوي چاغرا واستلكي د چشو ورزو د سپوږمۍ د ستورو د لمر د بارانو دارکم نمو نشان الله تعالی فرمایي والأرض ذات الصدع زمانك سمت رمزك بني ذات الصدع چاغا خوند سيري دوري زکه سره سيني غنم زناوزي قربت زناوزي جواري زناوزي ما ملک شنی دانا الله تعالی فرمایي وي تیم ذکر وګورئ زدم دلک یو فوټ دنه نه کلاس فوټ دنه نه کدا هر څومره پنځه کې دنه چکاس وای دا زما طاقت ته زم ځکه زره سریکم دی معمولی نازک تنکای شي چې معمولی هوا باندې استعمال شي معمولی باران جلوی باندې جلوی شنی نری جلوی دانه باندې ورګي د غنم کلک ډکه مات شي مگر دته ته وګوره الله تعالی فرمایي وای کله ما دومره طاقت کوم چې د سخت ځکه زرا باسم دا زما طاقت دی إنه لقول فصل بشك هذا كما قلت معلومة لا معلومة لا الشك والتانية خبر ختمة لا جعل احتلاب كما تلاوري حساب كتاب الإنسان زكي وما هو بلاد وإذا لك خبر نزل الله تعالى فرمين وإذا قف نذا زلت لك خبر لكم وما هو بالهز دال خندان مجلس لكم كتير كفار بدي خبر خندل إنهم يكيدون كيدا بشك لا كفار يكيدون ديت من كيدو چمونه کوي په کایدان په چمو کولو سره الله تعالی په مې واکې دومره په چمو سره کایدان په چمو کولو سره تمام هیر الکافرین امهلهم رویدا
فمهل الكافرين الله تعالى فرمائي ويتاسم فرشتو تو يتي مهلت وكي وكفارك وغناغار خلقتا أمهلهم رويدا يستوى مهلت وكاس يستوى سبحانه ويكي تشبنا هنا جمكي الله تعالى فرمائي بعض المفسرين حديثنا كذا وكم إنسان عمر الله تعالى كذا كذا إنسان رشيتك على وسيم هذا إنسان بناوكي داس کو بناو کې ډوبسي الله تعالی او فرشتو ته وایي چې اے ملائکه لار سره دي انسان شپته کولو د پنځه شپته کار کوي انځه کار نور مهلت وایي پنځه کولو کدا انسان ما تعالی ثم لم يتوبوا فدغ انسان توبه بیان وکړه فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فدغ انسان پر بیا سخت عذاب جهنم او دا عذاب چې اور کې بیا اور بل وي د انسان ځکه مهلت کوي او مهلت په معنی د کافرین وای تاسو فرشتو ته وای تاسو کفار ته مهلت ورکړي امهلهم رویدا دا مهلت یو څو وخت قدر مهلت ورکړي یو څو وخت قدر د ګناګار خلق ته مهلت ورکړي وسکرا تعالی فرمای سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك الاعلى واسال تعالی فرمای اے پیغمبر اتسی او استمته چې دغه ټول ته وای سبح اسم دې تسبیح وکړه اسم ربك الاعلى ده هغه رب ذات الاعلى چې ورلوي سبحان ربي الاعلى نبي عليه الصلاه والسلام فرمای ويستم ټول مفسرین دا فرمایي چې نبی عليه السلام فرمایي چې ستم دغه صورت سبح اسم ربك الاعلى دا آیات تاسو خامخا دا آیات دا لفظ سبحان ربي الاعلى خامخا دا وایي ذکر الله جل جلاله نبی عليه الصلاه والسلام سجل دغه صورت را نازل شي نبی عليه الصلاه والسلام حکم وکړي او خپل صحابه کرام ته چې صحابه کرام تاسو په منځ کې د سجدي پر سجده کې نور تسبيحات ذات بند قسم وایي دغه وایي سبحان ربي الاعلى واسم علماء کرام فرمایي وایي انسان یو ځای تلاوت اوریدل یو ځای لو موبایل تلاوت اوریدل یا په خپل تلاوت ویلې یا چا تلاوت کولای په یو ختم کې دا اوریدل وایي انسان د فکر چې د دې آیات باندې وایي سبحان ربي الاعلى بشک پاک رب ذات الله چې ډېر لوی دی سبحان ربي الاعلى الله جل جلاله بعض مفسرین فرمایي چې اسم ربك الاعلى چې تاسو په سجده کې سبحان اسم ربك الاعلى و اسم ما رب الله تعالی خپل رب چې دی الله تعالی خپل اسم دی وس تسبيح حكم وسوى الله ونبي عليه الصلاه والسلام الله جل جلاله حكم متوکي چې تاسو تسبيح کوئ اسمع حمد غير الفاظ دا علماء کرام فرمایي او په تصوف کې دا ستا چې مصنفین ټول د تصوف دا وایي چې دا هر انسان ته چې دای بلوغ ته رسیږي او پر مانځه باندې راځي چې دای بلوغ ته رسیږي پر روزه او پر زکات پر حج باندې عبادت پر د باندې راځي یعنی پر د پر رسیږي ودغ انسان ته حکم دی چې دا انسان لا خپل شیخ سره بیعت وکړي لا خپل شیخ سره بیعت وکړي د شیخ سره اصلاح وکړي شیخ سره بیعت وکړي دا انسان با یا سبح اسم ربك الاعلى دا په تسبیح کې راځي د انسان زړه ذکر کوي د انسان زړه باندې بیا روحي ذکر کوي بیا په قلبي ذکر کوي بیا اخفای بیا اظهار دغه رقم بیا ذکر سلطان بیا سوکر په مخدي بیا چلی دا انسان فنا په شیخ او فنا په الله سي بیا بلغ بیا بقاء بالله انسان دا رقم الله ته نه ذکر کله انسان ذکر نه کوي د جنت په دروازه کې و دروازه د ذکر هغه ذکر دروازه باندې به هغه انسان نه وځي د هغه خلق نه وځي چې کوم خلق د الله جل جلاله ذکر کوي چې کوم خلق د الله جل جلاله یاد کوي هغه انسان سید کارو هغه انسان چې هغه د الله جل جلاله ذکر کوي څنګه ذکر کوي پنځه وخت منځ په سیمانه کې د الله تعالی ذکر دی قران مجید تلاوت کوي دا هم د الله تعالی ذکر دی انسان ش اخلاق لري دا هم د الله تعالی ذکر دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وای من ثمت نجا وای په دې کې کوم انسان پټ په ځای نجات حاصل کوي چې نجات حاصل کوي دا د الله تعالی ذکر دی یعنی له غیبت ځان وساتي د تهمت ځان وساتي د منافقت ځان وساتي د شر او فساد ځان وساتي دا هم ذکر دی یو انسان ته لار ورشي چې پلانای علاقې یا پلانای کله یا پلانای کور یا پلانای محله په پلانای ځمندار کوم ورسه وای دا هم ذکر دی خیر کار سره هر خیر کار دا ذکر دی او خاص کر
انسان پنځه وخت لمونځ کوي د هر منځه بعد پر ښه لاس باندې د حکیم لاس زیاته نه استعمالوي ښه لاس په ښه لاس باندې له دې کومه چې ګوتې شروع کوي درې دېرش وارې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا رقم درې دېرش وارې دا رقم بودیسي دا پنځلس بندونه دي بیا واپسي بیا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا دې واپسي بیا باندې راسي دېرش پسو بیا دې بیا دا کومه چې ګوتې وکړي دا دې وجه ځکه دې ښه لاس ته الله جل جلاله اعزاز حاصل کړی دی چې ورځ په محشر به دغه انسان ته دغه لار چې ډېر وځلېږي و دې انسان ته اصحاب الیمین ویل کېږي اصحاب الیمین ویل کېږي چې هغه ته عملنامه په ښه لاس ورپسې چا چې عملنامه په ښه لاس ورله هغه الله جل فرمایي چې دغه انسان مسروره دا انسان به خوشحاله وي دا انسان به روان ان دا به متقین ان للمتقین وتعالی متقین خلق دغه مراد دغه انسان دې په ښه لاس باندې په پنځلس باندې په یوه خوا بیا پنځلس باندې له بلې خوا بیا یوه دا درې باندې بیا درې دېرش وایي بیا الله بیا الحمدلله شریفه الحمدلله 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 د هر منځه بعد انسان دې کوشش کوي چې لمونځ دې داسې په تسریع باندې کوي چې هر رکوع یې په ښایسته په خوند وي په رکوع کې کم از کم پنځه وایي سبحان الله العظیم وایي کم از کم په سجده کې پنځه وایي سبحان الله الاعلی وایي کم از کم آخري لس سورتونه یاد کړي زده یې کړي چې هغه لس سورتونه د یو پنځه وخت لمونځو کې خالي وقل ولا شرک ته نه کش چې خالي وقل ولا شرک په هر صورت کې په هر رکعت کې وایي یا پنځه لس سورتونه ستا یې زدي بچ ستا زړه وغواړي په دا لس سورتو کې وایه دا لس سورتونه هم پکې وایه الله تعالی په تسبیح په دا سبح اسم ربک الاعلی به تر راسي چې دې کې ته رایې د نبي علیه الصلاة والسلام ته دا حکم شوی دی چې سبح تسبیح وکړه ای نبي تسبیح وکړه ای د الله رسوله ته او ستا امت ستا یاران ستا امت نبی علیه الصلاة والسلام اصحاب کرام ته ویل چې ای اصحاب کرامو تر تاسو زیاته غټه درجه زما د ورونو ده تر تاسو زیاته غټه درجه وما ته زیات رانځئ وما ته زیات محبوب دا زما ورونه دي اصحاب کرام ته ویل چې ای د الله رسوله ستا کله ورور پیدا کړی ستا کله ورور ولې ته خو یو یتیم یې ته خو یک تنها په دنیا کې یې له مور څخه له پلار څخه نه خور لرې نه ورور لرې ته کله ورور لرې الله رسول ته فرمایي چې اصحاب کرام ورځ په آخره کې به د حالات د دنیا په آخره کې به داسې زما امت راشي چې نه به زه لیدلی نه به قرآن موضوع لیدلی نه به جبریل امین لیدلی نه به اصحاب کرام لیدلی یو شی به نه لیدلی بیا به هم د الله جل به ایمان وي فرما به ایمان وي زما پر اصحاب کرام اقوال د ځان چې کړی چې اصحاب کرام نجوم فبأي مقتدى اهتديتم دا اصحاب کرام چې دا پلاني صحابي دا وایي دې ته ومني دا پلاني صحابي دا کار کړی وي دا الله رسول چې دې مني دا رقم دغه انسان چې دا زما په مثال زما د ورونه دي دا په مثال زما د ورونه دي دا موږ تاسو شي الحمدلله موږ تاسو شي الحمدلله نو په کار نه چې انسان تاسو پنځه وخت لمونځونه داسې په حالاتو باندې کواسه چې هغه کم از کم چې تاسو خلاصي چې ما درې رکعات وکړو ما دوه رکعات وکړو ما په رکوع کې پنځه سبحان الله وایي ما په سجده کې په رکوع پنځه سبحان الله لازم وایي په سجده کې پنځه سبحان الله وایي فلانه قرات مې ویلې الحمدلله چې مدش په اخلاص په خوند ویلې نو دغه انسان په تسبیح کې راشي دا انسان په تسبیح کې راشي او بل انسان په دا وایي چې زه د الله جل جلاله پناه کې لازم پناه کې رسول سم د الله جل قرب ځان حاصل کړم د الله جل جلاله محبت په ځکه پیدا کړم 24 घंटे الله کوم له انسانانو له نظر ماتي د انسان په کار ځاله چې د دلاسي د خپل علاقې یا غټ شیخ غټ تصوف لوی شیخ لوی ولی اولاد زمانه له هغه ځکه بیت دي خبرې وکي چې انسان د روح د قلبي اصلاح وسی قلبي اصلاح وسی بیا روحي اصلاح وسی بیا اخبار بیا اظهار بیا هغه کله انسان سوکه د درجه په درجه دي شپږ درجه په تصوف کې د انسان الله ته نزدیکي شپږ درجه بعد د انسان خپل شیخ ته نزدیکي یا مراقبات شروع کړي مراقبه بیا تلس مراقبه بیا انسان له مراقبه بعد یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د انسان نزدیکي د شیخ ابا بیا د انسان د ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا په نافع رسول دی یا نبی علیه السلام د دارنا حق خو د تحصیلېږي حق خو کې ودل النبي عليه الصلاه والسلام د دار مبارک ورته حاصلېږي الله تعالی د عالم مسلمان ته حاصل کړي بیا د نبی علیه السلام بعد بیا د انسان دومره معتبر شي چې دا ولایت الله تعالی د تاثیر شي ورځ په محشر الله تعالی به انسان ته راشي چې انسانان د ذاکرین بناسي
طولا دا تسبيح كونك إنسانان دا شخل دا بناس الله تبرتي سلام عليكم يا عبادي فقد رضيتم هل رضيتم إنسان سلام سلام يبرتا سواني إيه عباد كونك زما عباد كونك فقد رضيتم دلقيز فتاكيك سلطيز رازيم فهل رضيتم آياتي لما رازي يستا آياتي لما رازي يستا ربك الأعلى الله جل جلاله دا الله جل جلاله دا هاي كلمة إثبات پر إنسان راولي سي الله جل جلاله دا الله جل جلاله دريزر نمونه سو دريزر نمونه دا الله جل جلاله زر نمونه دا وطول ملائكو وطول فرشتو وطول دا سكم پاسمان كده ودكتور شولي دا هو إستاني بل وچا كده معلوم بیا زر نمونه الله جل جلاله چې څومره انبیاء کرام د آدم علی نبینا علیه الصلاه والسلام څخه بیا زموږ تاسو خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفی سرور کائنات احمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته ودوغ ته دغه پوری زر نمونه بیا ودستور شولې بیا الله جل جلاله بیا څلور کتابونه نازل کړي یا په یو کتاب کې بیا په یو کتاب کې 300 نمونه بیا په بل کتاب کې 300 نمونه بیا په بل کتاب کې 300 نمونه تورات زبور انجیل تورات زبور انجیل 300 نصر رسول پات سر نمونه سول په دې قران مجید کې د فرقان وای دې فرقان وای په دې فرقان کې الله جل جلاله نن نمونه راوړي یو نوم کم سولې هغه الله په دې نومون کې الله نستا په دې نومون کې الله نستا په دې کې نور نومونه هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العلي الجبار المتكبر لكن نور نومونه الله جل جلاله الله نوم چې هغه خاص معین نوم دی چې په 3000 نومونو کې الله جل جلاله خپل خاص نوم خپل خاص اسم شریف دا ټول امت ته شوړل الحمدلله انسان دې ادراک وزن ته وکي د الله جل تسبیحات کې پنځه وخت منځوبات انسان په دا شلاس باندې په هر ان په دا 15 باندې دا یا واپسی 15 باندې دي 15 باندې دی خو 15 باندې بیا د خو دا رقم 15 باندې فکر ناس دې عبادت غنه کې تسبیح نه کوي کوشش کوي لیکن ناس دې ګرځي دا وایي دې چې دا شلاس وزريږي چې اصحاب اليمين لمه جوړ شي اصحاب اليمين او خلق ټول کیږي چې الله تعالی په شلاس باندې عمل نامه ورته چې کوم انسان ته الله تعالی شي علی عمل نامه ورکړي هغه انسان کامیاب دی محترم دوستان منځ دا پر هر انسان فرض دی او چې کوم انسان د کور مصرف د محلې مصرف د علاقې مصرف د دکان مصرف د کمپنۍ مصرف د ادارې مصرف ولې هغه انسان باندې بیا دغه هم فرض ده چې په دې اداره په دې کور په دې ملکیت کې څومره لماسه کسان اوسي په دغه انسان باندې بیا دغه فرض ده چې دغه انسان په منځ باندې راغلی الله جل وعلا خبرنا فكرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى القدرات الأمطار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد القدرات الأمطار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل مقعد المقرب عندك يوم القيامة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله نستغفر الله ربنا من كل ذنب الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونستغفرك ونتوب إليك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم سكون صحبه ما بين صليب المنتظر وبين الكوب لكم بعدنا شام بان